او عزتمندو په رمضان المبارک کې عمره کول د بخاری شریف حدیث مبارک دی چې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج نه را واپس شو نو سنان انصاری رضی الله عنها ته او فرمایل ما منعک من الحج ته زمون سره یعنی ته د حج کولو نه څه منع کړی یعنی زمون سره د حج کولو نه څه منع کړی وي دی ورته او فرمایل چې د فلان کی پلار یعنی زما خاون سره دو اوخانو په یو باندې هغه حج وکړو او دیم اوخ مونږ ته وبراوړلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دی د عذر وړاندې کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې فإن عمرة فی رمضان تقضي حجة او حجة معيا حدیث مفهوم او ترجمه دارا چې بشک په رمضان کې عمره کول د حج برابر ده یا د ما سره یو ځای د حج کولو برابر ده دا واقعي عزتمندو په مسلم شریف کې هم ذکر ده یعنی د خبري مطلب ده د حدیث مطلب ده چې یو انسان په رمضان مبارک کې چې کوم د عمره وکي وای دا د حج برابر ثواب لري دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زما سره یا حج وکړو یا د حج ثواب میلاو شو دا د رمضان مبارک کې د عمره کولو عزتمندو دومره زیات ثواب دی